کتونکو سلامونه کوم. یقینا چې ګرمي خو زموږ په علاقو کې ډېره زیاته زه غوړې کلم دا خوشخبری ته نه وروم چې عمران خان یې ګیر کا زر د خوشخبری وروم چې اعتماد ټریول چې کم دینو په ډینز پلازا کې په پیښور کې بیل دفتر کولو کو ترقی وکړه نوخار کې بیل کولو کو په اعتماد مارکیټ په تنګي کې د تنګي د خلکو د پاره 400 د دراتک ضرورت نشته نږدې ولته اعتماد مارکیټ ته ورځي او بس خو عمرې لذي او خو چرته ټیکټ وي نو د تنګیوالو لپاره یقینا دا یو ډیره مهمه خبره ده. ګرانو کتونکو موسم په د اعتماد ټریول کې ډیر سازګارو یخ یخ هواګانې پکې د سیګانو لګېدې نو ما یې راشه کینه او څو خبرې وکړه دې کورسۍ باندې چې زه کینم نو د دې کورسۍ خوبي دا ده چې خبرو ته به دې جوړوي نو په دې اخله باندې د هغې خلکو دپاره دا یو ډیره لویه خوشخبري ده. په تېره روژه کې د 800 نه زیات عمرې زایرین چې کوم دی نو دا عمرې له تلي او الحمدلله په دې باندې زه فخر کوم خوشحالي پې محسوسوم چې د اعتماد ټریول نه تلو نو چا ګیله نه ده کړې. زه دا نه وایم چې زما په وینا باندې تلو خو زه دا وایم چې څوک و ما ګوري هغه ماته وایي چېرته اعتماد ټریول خو ته ډېرې زیاتې خبرې کې او اعتماد ټریول چې کوم دی نو موږ یې لیږلي وو او موږ تلته هوټلو کې دا د سهولیات نو یا چې کومې هوټلې راته ښودلې وي هغه لرې وي هغه نږدې وي اکثر وي دونه کیلومیټر که نه دوی چې تاسو ته کومه فاصله ښیي همد هغه فاصلې مطابق به تاسو د مکې نه یا د مدینې نه لرې. بل څوک په پاکستان کې دننه سفر کوي لاهور ته ځي یا دې وخت کې سیر سپاټی له چې کوم دی ګلګت بلتستان ته ځي یا چترال ته ځي یا کراچۍ ته ځي هغه ټیکټونه هم چې کوم دی نو دوی سره میلاویږي. دغه شانتې د دنیا کم ملک ته چې ځي نو د هغوی ټیکټونه تاسو ته د اعتماد ټریول نه میلاویږي. خو نن مهمه خبره ما په دې ننني پروګرام کې چې کوله نو هغه ما دا کوله چې په ډین پلازا کې پیښور کې LG2 دی پته ده LG2 پته ده ډېر زر ده چې زه به افتتاح کوم خیر دی خو نور دفتر پرانیسته شوې ده نو څومره خلکو ته دغلته روزګار میلو شو دا هم یو ډېره ښه خبره ده. په نوښار کې هم خلکو ته روزګار میلو شي دا هم یو ډېره ښه خبره ده. او ورسره چې کوم دی نو په اعتماد مارکیټ تنګي کې هم خلکو ته روزګار میلو شي نو یقینا دا د حاجي وعدت خان دلته چې کومه سرمایه کاري کړې ده نو دا د دې خلکو دپاره ماته دې کې ښکاري 1 2 3 4 5 6 اووه کسان چې کوم دی نو ماته دلته کې په روزګار ښکاري او دا کوم چې مخامخ وینې که نه نو دا هغه بینر او پلیکسونه جوړوي نو صرف د ده پکې څونه روزګار دی د په روزګار به بیا خبروم اگر چې موږ له کار نه کوي او چې کار کوي نو دوګنه پیسې اخلي خو دلته کې چې کم دی نو موږ سره ډوک بوک کوي نور اعتماد ټریول والا سره ډوک بوک نه کوي نو دغه کار هم روان دی. حاجي صاحب د عمرو باره کې مې څه وویل چې اوس عمرې چې کم دی د اختر نه پس په 4 تاریخ باندې خو یو دغه تللی دی که نه اوس په 4 اګست روان دی له 4 اګست خو راغلی نه دی 2 اگست زموږ لومړی ګروپ دی په 4 اگست باندې دی چیرې ورپسې دا به درېیمه ورځ بیا میټینګونه روان دي انشاءالله. ښه 2 اگست 4 اگست بیا 6 اگست دی دې نه مخکې چې کوم دی یو خبره تاسو کوم چې حاجي صاحب خپله روان دی او حضرت حاجي صاحب په 1 اگست باندې روان دی دا ګروپونه به هغه خپله هلته ریسیو کوي. ها ګرانو کتونکو ما د حاجي صاحب سره خبره وکړله نو حاجي صاحب ما ته وایي چې په 1 اگست چې کوم دی د دې کوم ایم ډي دی چیف ایگزیکټیو دی چیف ایگزیکټیو حاجي وعدت خان تنګي هغه په 1 اگست باندې سعودي عرب ته روان دی بیا چې په 2 اگست 4 اگست او 6 اگست باندې کم فلایټ ځي د دې ځای نه د عمرې د کم ګروپونه دي نو هغه ګروپونه به هلته کې هغه په خپله هغوی ریسیو کوي سعودي عرب ته چې ځي هغه به هلته کې ریسیو کوي. نو دلته کې نور بیا مختلف ریټونه دي تاسو ته ښه پته ده مختلف هوټلې دي وی آی پي شته وی آی پي شته دی او دغه شانتې نارمل خوم شته دی. پیکج څه دی جي صاحب 2,08,000 نواله 2,10,000 2,20,000 ښه 2,30,000 اخیري دی. لیکن درې پیکج زموږ سټار پیکجونه دي دا یو پکې کامل پیکج دی. ښه ګرانو کتونکو 2,10,000 یعنی 8,000 2,20,000 او 2,30,000 2,10,000 دا درې پکې چې کم دي نو سټار دي نو دا چې کم دی نو دا به وعدت خان صاحب ریسیو کوي. نو یقینا ډېر خلک دې وخت کې موږ په کالام کې ناست دي
په ملکن ډیویژن کې ناست دي، په مري کې ناست دي، موږ په خپله ضلع 400 کې ناست یو. ګرمي شته دی، د ګرمۍ کافي چې کوم دی نو اضافه شوې ده، خو ګرمۍ سره سره ګرانو کتونکو موږ پکې اعتماد ټریول ته چې راشو نو غم هم بدل کړو. دا یخ یخ هواګانو نه مزه والو، سیګان چې کوم دی نو لګېدلي دي او ورسره چې کوم دی نو بیا تاسو سره څو خبرې مو کوو. نو یو وارې بیا وایم چې اعتماد ټریول یقینا چې کومه سرمایه کاري کړې ده، خلکو ته کمی د روزګار مواقع ورکړي دي. زه ورته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم او زه د 400 خلکو ته وایم چې الله پاک چاله ورکړې ده نو راځئ په دې خپله ضلع کې سرمایه کاري وکړئ، خلکو ته د روزګار مواقع ورکړئ. څنګه چې اعتماد ټریول والا د روزګار مواقع ورکړي دي او مزید خوم ورکوي، هغه په نوخار کې، هغه په اعتماد ټریول مارکیټ چې کوم د اعتماد مارکیټ تنګي کې او دغه شانتي په ډین پلازا کې، پېښور کې، په LG2 کې باقاعده د پته ده. نو هلته چې کوم دی نو د نوې دفتر افتتاح شوې ده. نو ګڼو چې دا یو ډېر ښه کار دی او دغه حج عمرې له چې څوک ځي یا څوک ټکټونه الي نو په دې باندې بره نمبر دي اعتماد ټریول والا سره ایخ په نیغه رابطه کولی شي. په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې خوشحال آباد قدرمند اوسئ، چېرته م یې ښاد آباد اوسئ او د کینې بغض او د انا د دې نه لرې اوسئ، سوچونه سم کې، فکرونه سم کې، د دې نه راوځئ. یقینا ستاسو ما پرون یو ویډیو کړې وه نو یو کس ما ته وایي یاره غټې روجې خو تقسیمولی شي خو دغه ځای ته نه شي تللی. نو ما وی د دې سوچ ته د 21 په سلام کومې چې لکه دوست خبره ده، غټې روجې تقسیمولی شي او دې ځای ته نه شي تللی. نو ما یې دله به زه څه جواب ورکوم. غټې روجې الحمدلله په پهر سره چې کوم دی نو موږ تقسیمو، خلکو له پرې ورکوو د صدقې په توګه باندې. الله دې د هغې موږ لا اجر درکړي، الله دې قبول کړي. اوس دغه ځای ته چې ځو نو دغه ځای ته تیل لګي، وخت لګي، پیسه لګي. او ولیب خان شرپو د ضلعې نه بار ځي یا نه ځي دا یو بېله خبره ده. په یوټیوب او په فیسبوک ورته پیسې راځي، په دې باندې هم سوچ وکړئ. خو خلک یې ګرځي نو هغوی ته ډېر انکم روان دی. ما خپله ضلع کې پروګرامونه سرته ونه رسول، زه بار ته څنګه لاړ شم. نو دوس خبره نه شي کېدی چې غټې روجې خو ورکولی شي، الله دې توفیق راکړي چې نور هم ورکړم او الله دې تاسو له توفیق ورکړي چې تاسو هم دغه شانتې په دې ګرانه کې خلکو له پریسه ورکړئ. نو ګرانو کتونکو دغه شانتې سوچونو سره موږ مخ یو، خو بیا هم الحمدلله چې په اعصابو مضبوط یو. یعنې داسې خبرې به وورې چې ته به وایې ځان له سر مات کړم او خو ده له سر مات کړم. بس الله دې راته اسانه کړي. ګرانو کتونکو اعتماد ټریول ته راشئ، الله پاک دې په موږ باندې مهربانه شي چې موږ هم دغه پاک ځای ته بار بار لاړ شو. چاله خدای پاک توفیق ورکړي نو د پیکج کې فرق به هم محسوسوي، په ټیکټ کې هم فرق محسوسوي او یوازې د 400 نه د پېښور او بیا د اسلام آباد نه زموږ دا ویډیو چې وګوري د کوټې د خلک رابطې کوي او د کوټې خلک چې کوم دی د دې ځای نه په عمرو باندې تلي. دا یو ډېره غټه خبره ده چې د لاور خلک دې ځای نه په عمرو باندې تلي دي. د ملکن ډیویژن نه خلک راځي اعتماد ټریول له. دا یو غټ اعتماد دی چې څنګه نوم اعتماد دی. دغه شانتې حاجي عبادت خان او عباس خان چې کوم دی نو خلکو له اعتماد هم ورکوي. دلته چې کوم ملګري ناست دي ډېر د اخلاقو نه ډک ناست دي، تاسو له به ښه رایې درکوي. ماړه خلک دي، پیسې ګټي، خو په طریقه باندې دا نه چې تاسو له دوکه درکړي. ښه په دوکه باندې هم نه رسېنو. انشاءالله بیا به بار بار به راځو او په خپلو دعاګانو کې میا ساتئ. مننه، خوشحاله اوسئ.